او د قیامت بل غټ علامه ده چې شوزو به جامع اغوستي خو بیا به هم لچی یعنی جامع به دومره لري چې بدن می تر د جامو معلومیږي دا د قیامت غټ علامه ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بلکې کتابونه لیکي چې په دې څه قومو باندې چې د عذابونو راغلي دي سخت عذابونه راغلي دي دا دغه شوزو به ستري په وجه باندې راغلي دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر دې امت باندې او خصوصا پر موږ به غیرت پښتنو باندې به دغه عذاب دغه شوز په وجه باندې راځي دا شوز مردار کم به ستر د بيزوګانی لکړي به دکتور قسم په خدای چې داسې عذابونه راځي چې زما د رب په ذات قسم په ګندل استړي په ګندل زما د رب په ذات قسم استړي الله تعالی د خپل قهر په جذبه کې نه راوړي خو کچیر قهر په جذبه کې راځي قسم په خدای کا څلور طرف نه اته طرف نه دولس طرف نه شپږ طرف په ذات بلا کې یو طرف ته مخ وګرځي داسې عذاب دی الله تعالی شپږ طرف ته جوړه بلا کې بیا مخ وګرځي او قسم په خدای چې کور په په ټولولې قسم خدای ستړي دا چې عذاب ده الله تعالی را باندې راځي کزمر دغه بیا غیرتي زمر دغه بیا ننګي زمر دغه بیا ایمانی چې مر په کور کې پښه غزولې لونی و خونی و مینې می پکڅو کې لکه بيزوګانی ګرځي په لوڅ مخانو باندې قسم به خدای چې الله تعالی عذاب و هم ینو او په ورځ د قیامت به د زناکارو شوز سره دا رقم زنانه راپورته کیږي قسم صفه زنانه کسون منځونه کوي پنځه ټیمه دغه رقم زنانه به الله تعالی په ورځ د قیامت د زناکار زنانو سره راپورته کوي چې په دنیا کې زناوي کوله د هغه زناکارو سره به دغه زنانه راپورته کوي نه دي دا پکڅو کې شروانی ای بل پړې څخه خلا دم په مخ کې سره سپین سره دا مر سره پر یو ډنډي پر بل انډي باندې کېږي دا مر سره دت کوان شان ای به غیرت لري نه په کور کې ناس میړه زوی فلار ورور دا په کور کې ناس لازم غیرت دا زموږ د غیرتیا په وجه په مر باندې به عذابونه راځي قسم په خدای چې درایي او ګوره کتاب لیکلی دی وای کچيري یو شزه د یو کور سره به ساتره راوځي د دې شزه به ستري د دې کور د نارینو پر بغیرتیا باندې دلالت کوي چې ګوره زما فلار زما ورور زما زوی زما میړه دومره به غیرت دي چې زه په لس مخ باندې په دې څوک لکه بيزو ګرځم خو زما فلار زما زوی زما میړه او زما ورور د دې غیرت په کور کې نازب شي غزولې دي دا د دې پر بغیرتیا باندې وای دلالت کوي معلومه چې فلار به غیرت دي میړه به غیرت دي زوی به غیرت دي او ورور به غیرت دي چې د خور لور ماینا او مور دا په بیان باندې په لوڅ مخانو او په د ستري باندې ګرځي نه دا د پر د غیرتیا باندې چې دا دلالت کوي نو دام د قیامت علامات څخه یو غټه علامه ده